پیسہ خوندی کول او نه لګول دا ډېر خراب سیز دی د انسان دپاره او چې کومه پیسه دې خرچ کړه په ځان دې خرچ کړه په ځان په بچو دې خرچ کړه په ښځه دې خرچ کړه په ګاونډي دې ولګوله په عام مسلمان کونډه رونډه دې ولګوله جومات مدرسه غریب له دې ورکړه دا ګل شوه ګل دې ته ګل وایي د دې فایده به په دنیا کې م الله درکوي او په آخرت کې به م الله درکوي ما خو ویلي چې صحابو ته به رسول الله صلی الله علیه وسلم حکم وکړه هغې کې به دویمه خبره نه وه خود حضور پاک څومره سخي و د حضرت عمر فاروق رضی الله عنه نه اس واغشت په بخاري شریف کې راځي هغه وی د الله رسول زه به پتا اس خرڅوم اس ستاسو نه په بیه علم اس ته واغشت پیسې حضرت عمر له ورکړې اقه ټیمه د حضرت عمر زوی ته عبد الله ابن عمر تب خیراتی ورکاغله ورک وداوال پلار نه ولا واغشت پیسې ورکړې او زوی له ورک دا سیم کولی شو چې پلار ته وی چې دا است زوی له ورک نه خپل پکې ځان را دن نه کا په بیه واغش پیسې ورکړې او فورا نه عمر اس په هغه مجلس کې دا غزوی عبد الله ابن عمر رضی الله عنه توبه صحابو کې الله د پیغمبر صلی الله علیه وسلم دقه صفتونه خو دا عبد الله ابن عمر رضی الله عنه یو ځل د احد سره خوا کې په لاره تېرېده روان یو غلام و یو امرأې هغه ګړې چیلې سرولې دې پیسې امتحان کوي ازمایش پې کوي ګوري چې دا هلک د ده څه سوچ دی د ده څه نظریه ده عبدالله ابن عمر هغه هلک ته وایي خو هغه هلک دې نه پېژني چې دا د حضرت عمر زوی دی هلکه وایي یو ګډ چیلې را باندې خرڅ کا او ورته وایي دا خو زما نه دي دا خو د بل چا دي زه خو غلام یم دا خو د بل چا دي د هغه د اجازت نه بغیر خو زه نشم خرڅولی عبدالله ابن عمر رضی الله عنه ورته وایي داسې وکړه یو ګډ را باندې خرڅ کا اوس به یې دلته ستا په مخ کې حلال کو او سرمن به تې وباسو پوخ به یې کو ته به هم غوښه وخورئ او موږ به هم غوښه وخورو او ورته یې مشره ما خو تا ته و چې زما نه دي پردي دي نو پردی ګډ را باندې څنګه در باندې خرڅ کړم مالک به څه وایي چې ګډ دې څه کړ دې پیسې ازمایش کوي وي داسې وکړه چل درته ښیم ګډ را باندې خرڅ کړه پیسې والا پیسې به نغدې کې ستا به شي غوښه به مونږ دلته اوس ورته کړو ته به مخورې مونږ او که بېګاله مالک درنه تپوس وکړو چې په دې ګډانو کې خو یو ګډ کم دی ورته ویې شر مخ خوړلی دی شرمخ راغی وی تختو په دې غرونو کې پخوا په دې شاړو کې شرمخان به ډېر پیسې به هم نغدې کې مالک به هم درته څه ونه وایي غوښه به مخورې موږ به مخورو چې دا خبره یې وکړه هغه غلام قبلې ته مخ کړې او اسمان ته یې ګوته ونیوله وی این الله الله مې کم ځای دی الله مې نه چې ته مالک به درنه خبر نشي نو مالک به خپل کار کوي الله خبرېږي فاین الله زما الله به کم دی چې دا ګډ پتا پردې خرڅوم پیسې جیب کې اچوم هغه ته دروغ وایم ما خو الله ویني که نه زما وروڼو ګورې دا بنیادي خبره ده رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې اوه کسان به د قیامت پر د الله د عرش د سوري لاندې وي اوه کسان په هغه اوو کې یو کس هغه دی ذکر الله خالیا ففادت عیناه چې الله ځان ته رایاد کي او دې سترګې وبېږي اوښکې ته وبېږي او ځان ته الله رایاد کي هېڅوک هم ني او پړه کې د الله یره پرتی یو دغه کس دی دا بنیادی سیز دی مونږ وایو مړه پلان کې خو شته نه یاره پلان کې خو نشته زه راشه مړه چې هر څه به ووایي دا به نه وی هېڅوک نشته خو الله شته الله دې ویني که غلط کار کې که ښه کې الله دې ویني د الله نه غیب نه که د کور په ګوټ کې په بړستن کې دنه هم ګناه کې
په خدای قسم الله ته خبردار دی که پټه نیکي کې رسول الله مبارک فرمایي په دې ښي لاس ورکا چې دا ګس لاس در نه خبر نشي که ته وایې دې نه خو څوک خبر نشو هېڅوک دې خبر نشي خو رب ته خبر دی الله دې ویني الله به پې اجر درکوي او په دې خدای ډېر لوی اجر ورکوي عبدالله ابن عمر پوه شو چې دا سړی خو د خدای نه یریدونکی دی دا غلام لاړ وی دا ګډه چیلی د چا دی او ته د چای وی د پلان کې نیغ لاړ هغه مالک لی وی ستا ګډه چیلی ما ولیدې د احد په خوا کې سری دی خرڅی خو نه وی ولې نه خرڅوم وی په څو وی په دې بس پیسې ورته نغدې کړې وی داسې وکړه دا غلام هم را باندې خرڅ کا وی دا مې هم در باندې خرڅ کړه پیسې یې غونډې ورکړې او مې هغه غلام واغېشت او مې هغه ګډه چیلی واغېشتې ماښام ماسخوتن چې هغه غلام ګډه چیلی مالک له بوتلی مالک ورته ویله که ما خو تم خرڅ کړی او دا ګډه چیلی مې غونډې خرڅې کړې په چا د عبدالله ابن عمر د عمر په زوی باندې زال ته بوځه هغه لی ګډه چیلی راوستې دروازې وله روتو ما هغه سړی وایي دا خو هغه وختینې کاکاجي دی وی دا ګډه چیلی تا اغشتې دی وی او وی ځای راته وښایه دا کم ځای ودرو او وی زه دې ما اغشتې یم وی او وی ما ته هم د شپې ځای ښایه چې زه به کم ځای سملم عبدالله ابن عمر ته بچې ما ته ځان له نه اغشتې ما الله له اغشتې هغه الله له مې اغشتې چې تا ما ته وختي وی چې ما وی مالک د نه څه خبرېږي او ګډ را خرڅ کا او تا وی چې مالک خو دلته نشته خو فعین الله الله به مې کم ځای وی الله مې نه دی کم الله چې ستا پړه کې پروت دی او کم الله نه چې ستا زړه یریږي هغې الله دپاره مې اغشتې ځه ازادې ما خپل خدمت له خپلې نوکرۍ له نه اغشتې او بچې دا ګډه چیلی مې هم تا له اغشتې دی دا هم ستا دی ګډه چیلی هم ستا ته هم د خدای په خدای داسې سخا وه په صحابه کرامو کې هغوی د رسول الله صلی الله علیه وسلم د سورې لاندې لوی شوي دي د دواړو جهانو د مبارک سردار چترۍ پې د پاسه وه د هغوی څادر ورباندې د پاسه وه خو چې کم صفت به په حضور پاک کې و فوراً به عمل کو یقین یې و زموږ یقین نشته هغوی د پیغمبر په خبره کلک یقین دی چې د خدای دپاره ورکړم مال الله راکوي دی بالکل یقین و زمونږ هغه یقین نشته مونږ یې په غوږ اورو خو مونږ وایو که دا 15 روپۍ هم د خدای په نوم ورکړې کمې شوې که دا 100 روپۍ هم د خدای په نوم ورکړې دا کمې شوې که دا 1000 روپۍ مو جومات ته د خدای په نوم ورکړې دا کمې شوې هغوی به وی نه دا ظاهر کې کمې شوې خو په حقیقت کې د دې بدل الله په دنیا هم راکوي او د دې بدل به الله په آخرت کې هم راکوي بنیادي څیز دقه یقین دی زموږ د علما وی حج او عمره د اسبابو د غنا نه دي څه مطلب چې څوک هم حج او عمره وکړي دی به غریب کېږي نه او رسول الله مبارک هم فرمایي چې حج او عمره ینفیان الفقره دا فقر ختموي هلکه ولې فقر ختموي ځکه ډېرې پیسې دي د الله په لار کې ولګولې نو چې دې ولګولې نو تا به خدای غریبۍ نه خدای به د مالدارۍ د دې بدل به خدای درکوي مونږ څه وایو اوهو دا خو 15 لک روپۍ په حج لګي په دې خو زما د زوی واده کېږي اوهو دا 15 لک روپۍ به زه څنګه لګوم دقه زموږ سوچ دی پیغمبر یو څه وایي مونږ په خولې وایو چې مونږ د نبي علیه السلام تابعدار یو او د حضور پاک اتباع کو لکه هغه یقین نشته چې کم د صحابه او کم مونږ له پکار پیسې لاړې مونږ وایو رانه ولګې او یوازې دا نه چې بالکل د خدای په نوم دې ولګولې که نه خرچه دې وکړه بدل دنیا کې خدای در نه که یاد وسه خو یو څیز به پکې وي چې الله دپاره بالکل چې دا نیت دې پکې وي چې الله د ریاکارۍ نه لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذى دا به نه وی چې زه په تا احسان کوم دا به نه وی چې مړه تعالی بل ما پیسې درکړې ما له کار نه کې ما ورسره څونه ښېګړې کړي دي او نن مې ورته د یو کار وی او رالی ونه کړ دا نیت به نه کوې په ډېرې صدقه دوړه شوه د چا نه به تمه نه کوې په تمه به شیشې نه ورکوې دا به نه وی په هغه به احسان نه کوې وایي ما دله دا شی در کړی دی وایي مونږ خو دې غر کړو که نه ټول عمر مونږ وایو که نه یاره د سره ما څونه ښېګړې کړي
دله ما څومره جامې دله ما څومره جوړې دله ما دونه ښېګړې او دی ما سره ګوره د ما خبره نه مني نو که ښېګړه یې د خدای دپاره کړي نو ولې یاد د مونږ دا ټولې قصې چې څومره دي د الله دپاره دي صرف الله ده یو د عبرت قصه مې درته مخکې م کړې وه بعضې دوستانو به نه اورېدلې یو هلک په لاره تېرېده میډیکل ریف دا داروګان ماروګان د دې د اشتهار کوي او دا په ډاکټرانو ګرځوي چې د دې کمپنۍ دا دارو دي دا دي دا ښه دي داسې یو سړی په لاره تېرېده او سخته ګرمي شوې واه سخته ګرمي د دې ګرمۍ نه دا مخ تک سور راوتی و یو بوډۍ ښځه په یو کور کې اوسېدله هغه بوډۍ بار راوتی وه بوډۍ چې بار راوتی ویې کتل نو دا میډیکل لفټ دا هلک په لاره تېرېږي او ګرمي شوې ده او سخت دا مخ یې تک سور دی هله ورته وایي بچې دا دننه شه یو پوټې دمه شه او لاړ او یو ګیلاس پی وله راواغېشتل او هغه هلک له یې ورکړل بچې ډېره ګرمي دې شوې ده مخ دې د ګرمۍ نه تک سور دی دا پی وڅښه په هغه هلک یې هغه پی وڅښل یو ګیلاس پی او لږ یې دمه کړ بچې دلته کښېنه چې دا ګرمي ختمه شي نو بیا به ځې ګوره یو ښځه ده یو ګیلاس پی دی په هغه هلک باندې وڅښه زمانه ډېره زیاته تېره شوه لږه نه ډېره زمانه ډېره موده تېره شوه دا بوډۍ دې کور کې اوسېده دا غریبه چېرته بېهوشه شوې ده بیماري پرې راغلې ده ګاونډیانو وړې ده هسپتال ته چې هسپتال ته یې وړې ده هلته کې د دې علاج شوی دی چې علاج یې وشو د زړه تکلیف ورته بای پاس اپریشن یې ورته کړی چې کله دا بلکل ټیک شوه هغه هسپتال کې خو بل رست والی یا مخکې جمع کوي یا رست والی او ټول دارو درمل او خوراک مراک په هسپتال دا بهر ملکونو کې اوس هم داسې شته هر څه ورکوي چې دا ښځه جوړه شو ټیک شوه او دا ډسچارج شوه او ورته یې وایي چې ته بس ته جوړه شوې ته ځه ته مونږ بېهوشه راوړې وې مونږ د زړه اپریشن وکړو ټیک شوې نو چې دا هغه کاونټر ته لاړه چې کوم ځای نه هغه دا ډسچارج کېږي نو هغوی ورته بل راوویسته چې په تا دومره لکه روپۍ خرچه شوې ده ښځې په ځان راکېښودې تا خدای پاک غر کړم مونږ ما څه کار و ما سره دونه پیسې کم دي ما سره دومره پیسې کم دي زه د کمې راوړم او هغه چې هسپتال ته راوړې هغوی ته هم خیرې کولې دا د خدای غر کې زه سله راوړم خو بوډۍ ښځه مړه به مه کړه زه د هسپتال ته چا ولې راوړم ما له ولې علاج کوم ما سره دومره پیسې دا د لکونو روپۍ اوس کم دي پرایویټ هسپتال ته یې راوړې ما ته ته په مصیبت اخته یم هغه ورته وایي هغه سړی یا ښځه او ته یې ترورې چغې مه وه نو وایي پیسې د کمې وایي ته خبره خو وګوره دا کاغذ ته واړوه چې کاغذ یې واړو نو هغې باندې یې لیکلي و چې ستا پیسې وصول شوي دي پیډ ختم وصول شوي دي نو بس دا لکه خوشحاله خو شو چې پیسې خو زما بل چا ورکړي دي زه دې نه خلاص شوم خو دا پیسې مې چا ورکړي دي دا راته ووایي چې زما دا دومره لکونه روپۍ خرچه چې په ما شوې ده نو دا چا دا پیسې ورکړي دي څوک داسې یو انسان و چې زما دا قرضې خلاصه کړې ده لکونه روپۍ نو هغه سړی ورته ووایي ترورې ته لاندې خو ګوره که نه نظر دې لګي که نه لګي نو لاندې پکې په انګریزۍ کې یو جمله لیکلې وه چې تھینکس فار اے ګلاس آف ملک چې د یو ګیلاس د پیو شکریه د یو ګیلاس د پیو شکریه چې ښځې پته ولګوله دا پرایویټ هسپتال د هغې هلکو چې کوم هلک باندې دی پیس کړي هغه خدای کامیاب کړی دی مالدار کړی دی هسپتال یې جوړ کړی د زړونو قیمتي او چې څنګه یې دا ښځه راوړې ده هغه لیدلې ده نو هغه پېژندلې ده چې دا خو همغه ښځه ده چې یو وخت کې په ما یو ګیلاس پیس کړی فري علاج یې ورته دا زړونه بدلونکی انسان نه دی دا الله دی پړه کې اچول دا د الله کار دی دا نظام د الله په لاس کې دی دا نظام قسم په خدای خدای چلے دا سوچونه کې فکرونه کې چې ګنې زه یو ځل روان وم عمرې له
عمرې لتلمه نو په عمره کې هغه د کراچۍ باندې زما تللو کراچۍ کې زمونږ سټی وه غالبا 1994 د دې ځای نه ما سره فیض محمد حاجي صاحب مو خدای پاک دې وبخي د دیدار آباد هم را سره ملګري همې ګوه خو هغه وفات شوی نور هم راسه یو دوه کسانو نو چې زه تلمه نو کراچۍ کې زمونږ شپه وه نو قانون دی چې دا کوم ځای کې جز د دې خپل څه قانوني او یو ځای کې د سټی وي نو تاله هغوی هوټل درکوي نو مونږ چې کراچۍ ته لاړو هلته کې په ایرپورټ مونږ سینکوز شو مونږ ته دلته نه ایجنټ ویلی و 14,000 روپۍ ټکټ و ښه 16,000 نو مونږ ته ایجنټ ویلی و چې شپه به دله حکومت درکوي جز والا به درکوي نو چې زه کوز شوم هلته کاونټر له تلمه چې زه ورته ووایم چې مونږ له شپې له هوټل راکړي سبا زمونږ جدې ته فلایټ دی چې څنګه تلم یو بټوه پرته وه دا د اجانې غاړې ته ساچې بټوه ما زر راوچته کړه یو پنجابي و که سندي و هغه پې ګواښ وکړه خو ما راوچته کړه چې راوچته مې لکه زمونږ د ملګري ده لکه مې وایي چې خو دا عمرې ملګري به یې د حج که نه بټوه هغه ده الله چې دا هغه کاونټر له لاړم هغه کاونټر ته مونږ وایي چې مونږ خو سبا فلایټ دی ټکټ مې ورته وخو نو هغه ما ته وایي چې بار ته دا یو کاغذ یې راکړه پرچه یې راکړه وی 2 کسان یې ما وی دا به تاسو هوټل ته بار ګاډۍ ولاړ دی بوځي او سار به مو واپس راولي چې بل جس کې لاړ شي ما چې هغه بټوه وکتل نو په هغه بټوه کې شناختي کارډ هم پاسپورټ هم ټکټ هم ریالونه مو پکې نورې پیسې میسې مې پکې شناختي کارډ مې راوویسته او هغه کاونټر والا ته مې دا زما ملګری دی دا ستا سړی پسه شو وی دا هم دغې هوټل ته مونږ لېږلی دی یا تا ته کوم ته لېږو دیم تاسو سره سبا روان دی دا هغې کې دی مې ښه چې زه څنګه بس ته وخت هوټل ته یې بوتلو یاره ته یقین وکړه چې هوټل ته مونږ څنګه ورتلو که نه نو د هوټل په خوله کې یو څو کسان ولاړ دي یو 2-3 پکې بوډاګان دي داسې هغه یو لاس رپېږي داسې خو چې ما وکتل ما وپېژنده که شناختي کارډ شي خو یې ما سره مې بابا ولې یاره وایي د ده نه هلته چې ته لاره کې بټوه پروت دی دا پاسپورټ هم دی ټکټ هم دی هر څه دی او عمرې له روان او پته نه لګي چې کوم ځای پروت دی دا پریشاني ده مې پریشانه کېږي مې ها مې دا خو نه ده مړه سم خوشحاله شو ځکه چې پاسپورټ هر څه ورته میلو شو ویزا او هر څه په هغې کې سم خوشحاله هغه وخت سره 1500 روپۍ دی راوویستو ډېر شی او ما له یې راکړې هم بچې دا واله مې ما په بیه دله نه دی راوړی نو وخت لا 1500 روپۍ خوشحاله شو ورس الله دې بدل خلاصولو ته ګوره هغه ذات ته قسم په خدای لاس په لاس دله بدل خلاصوي ځکه خو رسول الله مبارک فرمایي انا اغیر منکم والله اغیر مني زستاسو نه غیرتي م الله زمانه غیرتي غیرتي له چا بدل پدان نه پرېږدي مونږ وایو د خدای بندګانو ورکې الله له قسم دې که بدل پرېږدي دلی درکوي خو بس خلک وایي نه که مې ورکړه دی راکوي کمیږي صیبه چې زه سبا جاس کې کېناستو او جدې ته ورسېدل ماما مې راپسې راغلی و د هغه به دا هغه زمانه کې دا کیسټې وې د نعتونو دا کیسټې به یې خوښې نو ما ولا دلته یو اپیزو په دې عثمانزو کې ډېر ښکلی حافظ و هغه به هغه نعتخواني کوله لکه څه نوم یې حسین شاه پیسه هغه نه مې ولا کیسټ ډک کړی د نعتونو چې زه څنګه لاړم ایرپورټ نه بار یو برجی وه داسې هغه برجی سره مې خپل بیګ او ما سره م بټوه وه هغه هر څه کېښوده د ده په انتظار یم دغه د چراغ یې ودرېده ما ته وي زه خورئ چې خېجو ګاډي ته سامان هم ګاډي ته وخېجو روان شو یاره چې د جدې نه بار هم داسې نیم مزل وکړو ما ته وي خورئ د ما کیسټ ترې راوړی دی که نه مې هم وی راکړه چې ولګو که نه چې اوس کیسټ راکړه ولګو وړه مې ټس نارې کړې اخو مې بټوه کې دی هلکه مې ته وګوره بټوه جوړدمان هلته کې په هغه ایرپورټ کې پاتې شو ما ته وی نه یاره بټوه ما سامان ټول شاته ډېک کېښودی یاره مې زما شک ته تودرې ما وی کېښود یاره مې تودرېږه ګورو چې ګاډۍ ودره چې وکتل بیګ هر څه بټوه نه وه ځه اوس څه کې بټوه کې پیسې هم دي ریالونه هم دي او نور هر څه پرېږده پاسپورټ او ټکټ هر څه پکې دي یا خدایه دا څه په مصیبت وړی اوس هلته ټرن کم دی هلته کې دا واپس یو ټرن نه دی دا ډېر لرې وي ځکه موټر وی ده بس سړک خولې روانې شوې
ځکه نور څه نشته، پیسې خو به چانه قرض هم والي، خپل هم شته، رشته دار هم شته، خو پاسپورټ ویزې سره به څه کوي. هغه غریب نم خولې بیګي منډې منډې تلو یو ځای کې ټرنو، هلته کې م ګاډي راته وکړه، یا راته وکړه راځئ ایرپورټ ته. بلا وخت وړی چې په ایرپورټ ور دننه شو، ابرجۍ ته مې وکتل، زما بټوه پرته وه، خو بیا مې مړه کې ټسه وه. مې چا به تې سامان ایستې و، تشه بټوه به پرته وي. یاره ته یقین وکړه چې بټوه مې راوچته کړه او کولاو مې کړه، هر څه پکې محفوظ پراته وو. ما یې ربه ډېر زر دې بدل راکړه، راته دې وښوله چې که هلته دې په هغه شي سترګې پټې کړې وې، دلته به د نو دار ستلل. زما وروڼو الله پاک د چا بدل پرېږدي نه، په هغه ساعت ته له خدای پاک بدل درکوي. د خدای په لار کې نه ورکوې، سزا یې څومره ده؟ والذین یکنزون الذهب والفضة. او الله فرمایي چې سره او سپین خزانه کې او د خدای په لار کې نه خرچ کوي، حقوق نه ورکوي، نه پردی حق، دا هم د خدای په حکم دی، نه د الله حق، نه جومات کې، نه غریب لا، نه کونډې لا، نه صدقه، نه خیرات. الله وی فبشرهم بعذاب علیم. اے محبوبه د دردناک عذاب زیری والا ورکا. دردناک عذاب برسیږي. هغه دردناک عذاب څه دی؟ دا یوم یحما علیها فی نار جهنم. دا مالونه به خدای راوالي، د دې نه به الله تختې جوړه کړي، تختې، او دا به د جهنم په اور کې سری کی ګرمې به کی، او د دې انسان تندیله او شاله او اړخونه له به پې داغونه ورکوي. دقه مال باندې داغونه به درته میلاویږي، او بیا به څه وایي؟ هذا ما کنستم لانفسکم. دا هغه مالو چې ځان له مو جمع کړی، فذوقوا ما کنتم تکنزون. چې کم مال هم ځان له خزانه کړی، د هغې سزا او د هغې وبال وڅکه. اوس به څه کوې ورسره؟ ته خو مال دې جمع کو، پرېښود، بچو ته دې پرېښود، نسو ته دې پرېښود، او د خدای لار کې دې ونه لګو. د دې نه د اوسپنې تختې جوړېږي، د دوزخ اور کې به سري کېږي او داغونه به درکوي. دا د الله د قرآن وینا ده. حدیث کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي دا مال به الله ګرم کی، کم مال نه چې ته زکات نه ورکې. ډېر خلک دې زکات نه ورکوي، داسې معمولي غوندې چې ته یو 100 روپۍ ورکې، باقي زکات نه ورکوي. وایي مال کمیږي. د خدای بنده که زیات نه شو، د خدای د رضا دپاره یې ورکه راشه. ولې خدای دروغ وایي، پیغمبر دروغ وایي؟ الحمدلله رښتیا وایي. دا پیسې به راواخلې او دا به د اوسپنې ګرمې به کي، او په دې تی د پاسه به یې کېدي، د تی د اثر نه دی، په دې د پاسه به یې کېدي، او دا به دومره ګرم وي چې شاته دې اولي ته به یې توخېږي، او شاته به په دې اولي ورته کېدي، دا به دومره ګرم وي چې مخامخ بار به دې تی ته دا تو را رسېږي. او رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي، او بلکې قرآن کې راځي سیطوقون ما بخلوا به یوم القیامت. بعضو خلکو له به الله داسې وکړي چې د دې مار نه به، د دې مال نه به خدای اجدها جوړه کړي، غټ خامار به ترې جوړه کړي. هغه خامار به راوالي او دله به یې په دې غاړه کې راواچوي، او دا وښکي به وله شوکوي، دا وښکي په دې به ورته چکونه لګوي چې په دې خولې تا مردار مال خوړلی دی، زکات ته نه دی ورکړی، صدقه خیرات ته نه دی کړی. دا وښکي به ورته راکاږي، چکونه به لګوي، او مار به ورسره خبرې هم کوي، انا کنزکه انا مالکه، زه ستا خزانه یم، زه ستا مال یم، ګورې ښه ستا خزانه یم. ټینګ شوه ته اوس زمارونو دا ولې مونږ د خدای په لار کې خرچې نه کوو؟ دا مال ولې نه ورکوو؟ مونږ یریږو چې کم به شي، دغه بنیادي وجه ده. نو پیغمبر وایي نه کمیږي، الله وایي نه کمیږي. خارو دا کم شو ته وایي کم شو، نو دا کمیدل د ښه دي له دې نه چې په قبر کې او په آخرت کې په الله سزا درکړي. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې چا باندې په څاروو کې زکات واجب شوي لازمي او نه ورکوي، وایي د قیامت په میدان کې به دې خدای غټ کړي، او په دې میدان کې به یې خور کړي، داسې وجود به وله غټ کړي او خور به کړي، او دا څاروي به پسه ګرځوي، دا چې کوم څاروو کې زکات نه دی ورکړي.
دا به پې د پاسه تاویږي ګردی او چې کم څاروي هغه د اوښان وغیره دي چکونه به پې لګوي او چې کم د ښکرو والا څاروي دي ګډان او غویان وغیره نو په ښکرو به یې وی کم څاروي چې هغه بنده پیو له ساتلی وي نو په هغې کې زکات نشته ځان له ساتلی یو دی که دوه دی کم څاروي چې هغه یو انسان تجارت له ساتلی یو هغې چې د قلبه ساتلی د کار پې کوي خیر دی پروا نشته که قلبه دی له ساتلی چې مزدوري به پې کوم خلکو به پې یوې کوم په دې هم زکات نشته غوی سنډی دی له اغېشتی دی چې زه به پې کار کوم ریړه به پې چلوم خلکو له پې مزدوري به پې کوم بار به پې راوړم په دې کې هم نشته ځان له کار له ساتلی په دې کې هم نشته هغه څاروي چې هغې تجارت له اغېشتی دی دا تاجران اکثر ګډان چیلي او یا څاروي اخلي او خرڅوي تجارت دپاره دې کې ګورې زکات شته یو هغه یو قسم څاروي دی هغه دلته نشته دا ګډان چیلی چې سرن له اغېشتي یا اوښان هغه سری د بلوچستان کې شته په دې سند کې شته زمونږ په وطن کې هغه نشته دی زمونږ وطن کې را دوه قسمه درې قسمه څاروي دي یو یې خپل کار له اغېشتي زمیندارو کرولانې چې دا ما کار له اغېشتي دي کار به پې کوم پی به ته اخلم زمینداره به پې کومه بچي راوړل نو د بچي به هم ترې خرڅوم یو دا په دې زکات نشته یو هغی چې دې دپاره یې قلبه اغېشتي چې خلکو له پې لګیا دی کار کوي مزدوري دې کې هم نشته چې دا اغېشتل خرڅول خرڅوي او اخلي د منډۍ دا سوداګران نو دوی به د خپل قیمت به یې ولګوي او د هغې زکات به ورکړي ورې نه که دقه یې سزا ده چې دا کومه سزا درته ما وویله نو په مال کې بخل مه کوئ بس د خدای په لار کې خرچې کوئ پرون مې درته ووی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې کوم سخي دی نو قریب من الله الله ته نږدې دی قریب من الجنه جنت ته نږدې دی قریب من الناس خلقو ته هم نږدې دی ولې خلک یې صفت کوي څوک ترې نه تښتي مړ دا خو ډېر ښه سړی دی او بخیل بعید من الله دا الله نه لرې دی بعید من الناس خلقو نه هم لرې څوک ورنږدې کېږي نه ورکې که مړوئ د دوو پیسو خیر پکې نشته دی او بعید من الجنه د جنت نه هم لرې دی اور ته نږدې دی بس د خدای شان دی که نه چې بخل ډېر خطر او دا بخل چې که نه دا بخیلوانې بعضې سړی په خپله خي په ځان او په بچو خوري پردو له نه ورکوي او بعضې ظالم کنجوسي کنجوس خو پېژنې که نه کړوس ورته وي کړوس او کنجوس چې نه ځان ته نه کېږي او نه بل ته نه کېږي بس پیسه د جیبه راوباسي نه لاس کې روپۍ نیولي او که هغه روپۍ خوله شي او روپۍ ورته جاړي ورته خوله شي چې باباجي یا مې جیب کې کېده او یا مې ولګاوه دته کنجوس وایي دته کړوس وایي کړوس نه ځان ته او بعضې خو دی چې ځان ته اړه کېږي خو بل ته نه یو سړی اوس مړ دی خدای دې وبخي ښځه به یې مونږ کار راتله هغه هم وفات شوې ده یاره دواړه دې خدای وبخي ښه انسان نو ما ته به یې هغه ښځې وی ما ته وی یاره دې سړي ته اوس نصیحت وکړه خو ما مه یادوه نو مې چې زه تا نه یادوم نو ما ته وایي چې تا ته پیریان وال ویلې دی که څنګه چل او سړی مې غوسناک دی ما له ولې کار ګور نه وایي ته ورته نصیحت وکړه مې څه وایي غوښه راوړې غوښه نو چې غوښه راوړې نو یې ما ته وایي چې دا باندې کا ووینځئ په خپله یې کله ووینځي ټوکړې ټوکړې یې کله وله زوکم نو یې زه ورته ناست یم نو یې هغه غوښه چې پخه شي نو سمسۍ باندې راوباسي په پلیټ کې وخوري د ظالم بچی کیلو 2 کیلو غوښه غونډه وخوري د سیل نو یې اخره کې چې مړې پاتې شي او ډوکې مډوکې پاتې شي نو یې دیکه ورکړي چې ځه خدای مې بې خو بس دا دې په بچو مه خوره ته مه خوره ته ورته دونه ووایه چې 2 کیلو روړی نو ظالمه کیلو خوره دا کیلو خو پکې دی نو هغه چمړې واړه کم ځای خوري او زمونږ کم ځای تېرېږي نو بعضې داسې خلک او بعضې داسې هم دي هم درته ووایم بعضې داسې هم دی چې د ظالم ځان ته هم نړی کېږي او پردو ته نو د هغه کور والا دی خدای وبخي هغې به وي وي د سپېره نه ځان تړی کېږي او نه یې مونږ تړی کېږي نو وایي مونږ خو هر څه راوړو وی د کندونه غنم دانې خرڅو د ده نه پټې او وی ځان له غوښه هم راوړو او وی چرګان هم راوړو هر څه راوړو وی مونږ ښه خورو او وی دې سپېره ټماټر ټکو او له ورکو
وی ځکه وی داسې وی دې ته خوراک وی وی دقسې وی بچت کوې بچت چې بچت کوو پته هم دا ټماټر او چټني او شملې خورو او یم په خپله ښه چرګه لږي د ظالم بیا خو پوهېږي نه یو سړی و نو هغه خانه بدوش و خانه بدوش یو خو بشیرجان دی بشیرجان خو دومره غټ شوم دی که نه توبه وباسه چې د جیب نه 2 روپۍ د ظالم نه روي کله ورسره نمی او کله ښه جیب ډکي دا ده را یو طرف جیب هم پړسېدلي او دا بل طرف جیب هم پړسېدلي زه خو پېښم چې نن یې شیوالی دی نو خبره مې دې پورې کوله چې هغه د خانه بدوش یو خیمه وه نو یو سړی غریب په لاره تېرېده نو هغه اوږې و خانه بدوشو ته وایي اوږې ما او د خدای په نوم سره کې نو هغه ښځې زر په پلیټ کې ترکاري راواچولو ډوډۍ خاوند ورته څه کې وی دغه سړی دی غریب دی سوالګر دی هغه له ورکوم کېده خبیث لور هغه له ورکوم زمونږ پې بیخ ووته سهار نه ماښامه پورې منډې و پیسې پیدا کوو او ته یې ویشې خلکو له ورکې ښځه ورته وي خدای دې بیخ وباسه د شومپړق بچیه غریب دی اوږې دې وي بس ځان لرې ګټي دا د ما مال دې ما راوړی دی ته یې ویشې او ته بیا وی ګوره د خدای نوم یې واغېسته د الله د نوم نه قربان دا لږه روټۍ ډېر کېره ښه د غریبه خو بیا د خاوند نه یېرې هغه ډوډۍ پې کېښوده دا غریب لاړ هلته له خانه بدوشو بله خیمه لګېدلې هلته یې اواز وکړه ډوډۍ راکې اوږې ما هغه سړی ښځې ته وایي هله شا به غریب دی د خدای او دغه یو نوړی ډوډۍ او ترکاري راواله ورکړه ښځه ورته وایي ولې ورکړه وی خدای دې بیخ وباسه زما مال دی ما ګټلې ده ته یې ورکړه وی تا ګټلې ده خو ما پخ کړې ده اور ما بل کړی پوکي ما والی تو ما تیر کړی دی ورکه 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 نو ښځې ورنه کړه نو د سوالګري وخندل نو هغه سړی ورته وایي وایي ملګري ولې دې وخندل وایي اومې خندل دی چې خبره مې هلوړې غوندې ولیده نو هلته ښځې راکوله خو سړی شوم پړقو هغه را باندې خدای ونیوه دلته ته راکې ښځه شوم پړقه ده هغه را باندې خدای ونیوله نو هغه سړی ورته وایي دا څه ده خندا خبره خو نه ده وایي هغه زما خور ده او دا سپېره د هغه خور ده وایي څنګه چې هغه بشیر جان دی څنګه چې هغه کړوس دی نو دغه رنګې دا خور هم کړوسه ده او څنګه چې زه سخي به نو خور به هم سخي دا زما خور ده هم سخي هغه هم سخي هغه بېوقوف کړوس دی نو دا هم کړوسه نو بعد دی که نه چې نسبن د خدای شان دی که ته ورته محنت هم کې او زاري م ورته کوې چې د خدای کور دی د خدای جومات دی مدرسه ده ورکه که نه او هغه پلار نه پکې دا صفت راغلي پلار کې د نیکه نه دا صفت راغلي خو پیسه ورسره ډېرې په خدای قلم خپې بلې خپې به ګرځي او دا سخا پوندې به یې نیولي دا سخا پوندې چې هلکه راشي چې دا پوندې خو د لپاره اکمال وم خدای دې غر کا لږ مال دی دی لږ دولت دی په خدای د دې خلکو د مالونو نه شلېږي مال ته پاتې شو نوسوتا نوسونا نوسوتا او ټوله ورځ دغه شملې دي او لاوڼ دی او چټني ده ولې که نه بچو له راوړی نو یې په ځان لګوي خدای ته وګورئ داسې مه کېږئ په ځان هم ولګوئ اسراف او تبذیر مه کوئ په ځان هم خرچه وکئ په بچو هم خرچه وکئ په ښځو هم خرچه وکئ ګاونډي له هم ورکئ کونډو له هم ورکئ یتیمانانو له هم ورکئ قسم دی ګورې قسمیت درته ویم دا به نه وی چې یوازې زکات حق دی ان فی المال لحقا سوى الزکات د ترمذي حدیث دی دا چې په ګاونډ کې د کم د لوږې مري قسم دی د دې در باندې حق دی خدای به درنه تپوس کوي ته چرګان خورې قربې خورې او ګاونډي غریب ترې ډوډۍ نه میلاویږي نن داسې دور دی داسې وخت دی چې خلکو سره د علاج پیسې نشته سلمان ما ته خبره کوله زما زوی وی اسپتال کې چې وم ډاکټر مریض ته هم دارو لیکل چې سار برالو سار که نه نو موږ وی دارو ما خو نه دی راوړه تا ته چې ما پرون لیکلي چې دا دارو راوړه وی په څه راوړه څه دي راسه د خلکو بچي د دارو د لاسه چې پلار او مور سره دارو نشته په اسپتال کې تړتکې وی او لاړل مړه شو خلکو سره د درملو د دارو پیسې نشته ورشه خلک نن د لوږې دونه ګراني ده چې خلک د لوږې مري او بعضې خلک د پیسو د لاسه چوي
دا حقونه یې در باندې ردې غریبانان د دې ګاونډیانو حقونه یې در باندې یو خو مهرباني وکړئ زکات پوره ورکوئ کوتاهي پکې مه کوئ او چې دا کم په ګاونډ کې غریبانان دي کونډې یتیمانان مسکینان د دوی خیال ساتئ تروړه وړه والا اخلئ ګوړه والا اخلئ غریبانان دي چینی والا اخلئ جامې والا اخلئ په زکات کې مانه پرونه مجي صاحب تپوس و جامې م ورکولی شي قیمت به ولګې چې د دومره پیسو دي دا ورکولی شي په زکات کې وړه م ورکولی شي مثلا تروړه چې په سودا دا دونه تروړه مې ورکړه دا د هغې قیمت دی دا زما زکات شو ګوړه ده مثلا مثلا 500 چې ده چاله ورکړي دا د دونه پیسو ده دونه پیسې د زکات کې لاړ دا ورکولی شي تاسو ورکې دی غریبانانو او جزانانو له بدل به د خدای درکړي څومره چې ورکې هغه به درته راځي څومره چې ورکې راځي به نو زه څه ویم درته چې د خدای او د رسول خبرې نو په هغې کې زما د خبرې څه ضرورت دی بخل به نه کوئ او سخا به کوئ ښه انشاءالله الله م خوشحاله که الله م خیر و برکت نصیب کړه